څاڅکي وینه باندې د خپل اسلام نه دفاع کوو، د خپلې خاورې نه دفاع کوو. پورته لاسونه موږ په هر څاڅکي وینه باندې د دغه اسلام نه، د دغه اماکن مطهرو نه، د بیت المقدس نه، د بیت الله نه، د خپلو مساجدو نه، د خپلو مدارسو نه دفاع کوو. کوو به انشاءالله، کوو به انشاءالله. شهادت ته به تیار وو، ورځې به تیار وو، هلکانو ته به تیار وو. یوه خبره واورئ، دغه ملک انتخابات چې را روان دي، د امریکا دغه مردار بیرغ مرتبه همیشه همدغسې لمبې پرې بلې غواړو. واورئ واورئ واورئ، د مسلم ملته، مجاهد ملته، غیور ملته، ګوتې پورته کوئ، په دغه انتخاباتو کې به برخه نه اخلو. دا د کفر انتخابات دي، دا د یهودو انتخابات دي، دغه څو ملکونه ورته څېرې که مخکې مخکې کړي دي، که غني دی که عبدالله دی، که دوستم دی که ګلبدین دی، که هر څه اوس دی، دا د امریکا غلامان دي. دې ته به واک نه ورکوئ، والله په بالله ګورئ، د دوی سره په انتخاباتو کې برخه اخیستل د ایمان د باور خطر دی. ګورئ چې خپلو ایمانونو ته تقدس وکړئ، دا د کفارو غلامانو ته به رایې نه ورکوئ. ولې به رایې ورکوم؟ زما مدرسې بمباروي، زما علما شهیدانوي، زما مساجد ړنګوي، زما بیت الله یې ونیوله، زه به ولې رایې ورکوم؟ ولې به ووټ ورکوم؟ نه یې ورکوم. پورته کړئ لاسونه، پورته دوی سره د دې انتخاباتو کې برخه نه اخلو. د دوی په مقابل کې به انشاءالله ناره د جهاد پورته کوو. عزتمندو، د جذباتو نه یو جهان مننه، دا د اسلام نښه ده، دا د اسلام نمونه ده.